وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. رب العالمين ودي آيات كريمة د دوه حقونو ذکر کوي. یو د خپل حق ذکر کوي او هغه دا دی چې ما سوا د الله نه بل چا بندګي او عبادت نه کوي. عبادت او بندګي چې بنده کوي صرف د رب العالمین به کوي، په دې کې الله سره شریک څوک نه لري. دویم بیا د بنده په حقوقو کې اللہ فرمائی کہ نمور و پلار سر خوشی دشتا مور و پلار کا انسان دا پارا تم جنت کے ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا تو تمام مور و پلار دشتا و سران یہ ہما جنت و نار و بیداد ہم جنت کے یعنی خبر سمجھ کر بتا د مور او پلار سره ښه سلوک وکړئ، کله دې ورسره او هغوی خوشحاله جنت دې وکړي. او که د مور او پلار سره دې بدسلوکي وکړه او دا مور او پلار دې خفه کړل، دوزخ دې وکړي. د مارو مور او پلار د بچي دپاره رحمت دی. ولې رحمت دی؟ بچی چې د کور راوځي نو د مور او پلار زړه درزېږي چې خدای دا بچی به زما کله راځي او دعاګانې وکړي. یقین او تزویر دونه دعا ځان ته نه کوي کومه دعا چې مور او پلار ته کوي. ګنې دا زوی دې په ځان لاس کېږي په دې خپل زوی چې دې خپل ماشوم بچي ته ټوله دعاګانې او چې دا ماشوم بچی دې ناجوړه شي نو ټوله شپه ورسره ته ویښې که نه داسې تا سره هم چا شپه ویښه تېره کړې وه. دا ماشوم بچی چې ستا ناجوړه وي تا د وجود ورسره د خپې نه سره پورې خوږېږي که نه خوږېږي. دقه چې د مور او پلار د دې بچي سره ماشوم دی د ماشوم ته په عبادت دا زړه ګرځي نو چې ته له کوره وځې نو مور او پلار دعاګانې کوي خدایه خیر او سلامت یې راوړه، خدایه جوړ یې راوړه، روغ یې دا رحمت نه شو. که دعا کوي او لومبی دعا کوي نو بچو کوي او چې کله بچې راشي دا په پوس کې راغلی دي که نه دان کې راغلی دي که نه دی راغلی او دعا وکړه. ځان پنځیر او بچو دپاره دعا نو مور او پلار دا د بچو دپاره ډېر رحمت شي. تر دې حده پورې په حدیث پاک کې راځي چې انسان مور او پلار ته په خوشحاله نظر وګوري دا د دې پته وخاندي او هغې مخاندي الله ورته حج ثواب یو د رحمت نه شو. د مور او پلار د انسان دپاره ډېر ډېر رحمت او ډېر لوی کرم دی. او د مور او پلار سایه دا د بچي دپاره داسې مضبوطه سایه ده چې هغې نه مضبوطه سایه ده نشته. او چې کله وفات شي نو دغه د خیر دروازه نه او چې د چا مور او پلار جمدي وي او چې دې ونه کړه ګورې وزیم نه نه زمونږ په کلي کې زمونږ باباجي به خبره کولې چې کله مسلمانونو ما ته د هغه ځای وښاو چې دا ځای وګوره هغه وایي درته جومات ته او هغه سړی ما پېژانده او د هغه ځای ما پېژانده دواړه مړه دي خدای دې وبخښي. په دقه ځای کې د هغه په درس کې مې دي په تقریر کې مې دي شفیق خبره وی پاتې وي په چې دې ځای کې لانکې لګې شو او پلار یې را پرځولې په سینه ورته ولاړ او دې پلار ته به لتې ورکولې او ورته به ویل یاره ارمان دی چې پلار مې ګنې ډېر غټ دی ارمان دی چې پلار مې ګنې ډېر غټ دی وی زه پې مانځل اکدم ورغلم نو ما ته هغه سوي چت کې د درې څپېړې مې وویل خدای دې بې خو باسه پلار دی ډېر ظالم همې ته وشاله پلار یې ودرېده ژړلی وي ما ته یې مولوي صاحب ولیدل دونه ظلم کوي ما سره وی ما ورته شو پلار کې ومې لیدل نو یاد دي په دقه ځای تا خپل پلار را پرځول وګوره دې ځای ته وګوره نه یو لیشه خو نه دی دلته تا پلار را پرځولی و او زه د باندې رالم او دقسې تا ورته ویل چې زما پلار یې ګنې ډېر غفللی نه دي دې ویلې چې کوم ځای دې را پرځولی و هملته زوی را پرځولی چې کوم ځای ونه ته وله په سینه ناست یې تا له هم په سینه ناست و او چې کوم الفاظ تا پلار ته ویلي نو مه ورته ځو بس ویل چې او دا بلکل صحیح
او ورکوي ماته پاسو ودا چې تم د پلار د سینې نه ما پاسولې او استاد دین ستاره سینې نه ما دا خدای نه پرېږدي او چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور او پلار سره ښه سلوک او ښېګڼه وکړي نبي علیه السلام فرمایي چې دې خدای د هغو ورته ورسوي بله به خدای هغه څوک پیدا کړي چې ده سره به هغه ځای رسوي ګوره دوه خبرې شوې یو دا چې دا د پلار د ښېګڼې بدله خدای خلاصوي او دویم دا چې هغه عمر ته به دې خدای عمر به دې خدای پاک زیاتوي د مارونو چې د چا مور او پلار کې خیر ښېګڼه ورسره کوي خوشحاله دا په ځان بوج مه ګڼئ چې دا بوج قسم دي چې دا په سر کې بوج دي دا په دعا او په ټولو دعاګانو کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې قبوله دعا ده قبوله نو هغه د مور او پلار د بچي دپاره دعا ده تا به ځان ته یا تبلیغ او یا به نفل چل رکعته نفل به وکړې هغې نه پس به دعا وکړې پته باندې چې دا به قبوله شي ورته باندې شي او چې پلار او مور درته کومه دعا وکړه به درته قبلېږي دا د رسول الله مبارک دی یا رحمت وکړئ عزت وکړئ قدر وکړئ مالش ولا چاپی ولا پخواګه پستا او ګوره چې منځه بوډا شي څلوېښتونه چې وړي طاقت کوي 50 چې وړي په موږ خو تېره شوه نو بیا نیم طاقت نه پاتې شپېتونه چې وړي غوابانه خلاصه کړي نو بیا دوی کمزوري دماغ کمزوري سترګې کمزوري شي ګوره چشمې وړي سپې کمزوري شي پکوټی کوي غوږ کمزوري شي اواز نه وړي خوله کمزوري شي غاښونه وړي زړه کمزوري شي بیا هغسې کار نه کوي پوزه کمزوري شي دماغ هم کمزوري چې دماغ کمزوري کېږي نو قرآن کې الله تعالی د هغې علاج کوي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما که دواړه یا یو کس بوډاګان فلا تقل لهما اف نو ګوره دا ولې وایي دې به تا ته خامخا خبرې کوي تنزل پکې ستګه وایي نه پوهېږي اوف به هم ورته نه اقل ولا خبر دابا من وال تقولهم بالكل ولا تنهرهما رقيبا وقل لهما قولا كريما كل ده الفاظ مقصد تنتصر ما نوجي روڑے والا قل لهما قولا كريما نرم پستے خبریں وسرا کو دل خبریں وسرا کو معلومی گلا کہ اگر تیز دی استغرے داغے مقابلہ کے وطن نرم خبریں وقفت لهما جناح الذل من الرحمه وقال تحتك وقال تحتك كيف تستوي وکښته کا نرمي ورسره وکړه عاجزي ورسره وکړه د پلار پلار کېږه مه د پلار پلار نه شي د زوی وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا دعا وله وغواړه خدای یو وخت د ماشوم او د ما د مور ته په ما ډېر بې رحم کوي ما سره شپې روڼې کوي ما له حرام او حلال پیدا کړي دا د آخرت پار کړی دی خو ما له یې روښانه او په ما ډېر بې کرم او رحم کړی دا ډېر یہ درنے کے چونی احمیت آتی ہے لما سقوی ہے کرے خدا اتفی رحم کی ولی ہوئی رحم کی رحم تا اغس وقت محتاج انسان بادے رحم تا کا وقت محتاج ہے جبینا بغلطی کی گی نقویت معافی و رحم کمور ابتار معادت قدم کری عزت کرے تبدل در دکی خان دوا ما ته یو ځل یو سړي دی چې زما نه پلار خبرې ما سره لار سره ځای ته راکړه پیدا دې شو وی نه که نه راځه کېږي مې چل په پلار جرګه ونه کړي جرګې سره خبره نه لګ ځای د مور چې نه موږ دې پلار جاتې کړی او دا کړی دوی راځه جاتې کړو دا کړی چل به جوړېږي نه نه معاف تا ته مو وایم ته به تاړه وم خبرې زه ته چل په بازار کې په 15 روپۍ 2 روپۍ کیله میلاوي یو کیله به وارې او پلار ته به لاړ شي او په دې سپو کې په دې زندانه د پاسه به ورته سر کېدی او دا ږیره به ورته ښکل کړي بابا معافي غواړم ومې واشابه یو څو څپېړې مې ووه ما غلطي کوې معافي غواړم وایي ټول مې نه مې تاسو دا چل وکړه یوله کیله سپینه کوله ورکړه یاره ما ته وي سم چل دی راته وي خلکو ته وایي چې دې پورې دا ځای نه پرېږدي او که د مړ چې زما مخ ته به دې نه پرېږدي زما مخ به ني بس په کور نه ورغلم او پلار ته وایي مه راځه ورته مو وایي زندانه کې مې سر کېښه مې بابا دا څه چې را سر کېښوه زه معافي غواړم وایي په جالا کې راته او سر یې راته ښکلو روشن یې کړم کله یې په یو مقتول یې کله په بل مقتول یې خبره ختمه شوه دا یې راته شروع کړه پلار له نرم دی نرم خو د زوی چټان
هر څه ير دي دا غدري بیا خپل ځان ته ورستا بچی ته دا سره سکه او بالله چې جواري ته مالي جوړې خطر او نه کې انسان حقیقت ده بچ کومه خدای خبر کړی دا وطن او چې له پیسو سره دا هغه لپاره مرتبه دي دا دې په مرغه باور ته خدای پاک دا رب العالمین د آخرت ګټنه رب العالمین دا قبر به سفر دراحت وګرځي قبر کرے ته خدای رانه کوم عبادت کړي دا ویل ولا الله جل آخرت جوړي انسان دې تفسیرات غلطه دي خدای او تمام دې بچو چې کله خدمت کړي دې دا غیا جوړ ضرور غوښنه کې ټول پام رحمان دې صاحب دا مکان وسی عالمان دا جنازه او دعاګان ولري الله د ټول په یو وقلم اجر دې صبر ورکړي نو چا په کار پر دې خدای ته یو پاسه دا چا دې یو یا روح سے حدونه الله روح سے حدونه خدای ته موږ ایمان نصیب